فرعون دی شیطان ته وی دی ابلیس ته فرعون دی ابلیس ته وی چې په دنیا کې زما واستان بل غټ حرامي شته زما واستان بل غټ رذیل شته. یو ورځ ابلیس راغلی او شیطان دا واقعه زه اکثر کوم. یو ورځ ابلیس راغلی او ابلیس د فرعون خواله راغلی ما د خپل خوري خواله راغلی چا خواله یو شی دی کنه ابلیس راغی چا خواله خوري خواله خوري تاسو کو فرعون دروازه وټکوله ټک 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 دنه فرعون आवाज کو من وراء الباب دروازې شاته سوق دی لکه ابلیس شاته نه ابلیس आवाज ورکو كيف انت رب الناس اعلى ولم تعرفني وراء الباب لا تسنګ وې انا ربكم الاعلى دا ټول لوی رب یم دروازې شاته مام نه پیژني هته پته ولګي د ماما راغی مشر ماما راغی دروازه وته کلا کلا یو ویلا سره واچول دا فرعون دی شیطان ته وی دی ابلیس ته په تخت مان کې ناسته ځوانه وې دا فرعون دی ابلیس ته وی چې په دنیا کې زما واستان بل غټ حرامي شته زما واستان بل غټ رذیل شته بس وینا دونه خو نشته ا دې نه څوک وي او یو انسان شته وي کم انسان دی چې زما واستان د الله جل شانو زیات بدی شي وي هغه انسان دی د یو مسلمان سره حسد ساتي ساتي د الله د فرعون او د ابلیس نم زیات بدی شي دغه انسان الله جل شانو چې ذلیل حسد هم کو په غلط ځای کې کو د حسد اسانه معنی دا ده چې کومه د گمراهۍ ډومبه پوړی ده حسد اسانه معنی دا ده چې د الله جل شانو په تقسیم باندې خفه کېدل چې الله جل شانو چې کوم تقسیم کړي دلې دا ور کړي دا برحق نه دي دا غلط کله چې د حسد دا مطلب الله جل شانو دلې گاډه ور کړ د سوزم ایسا مطلب دی چې الله دا تقسیمه ټیک نه دی دا الله په تقسیم اعتراض کول دا الله جل شانو د تقسیم نه اعتراض ساتل او ګیله او شکوه کول دا شی دی دې ته حسد ویل شي دا الله په تقسیم ناراضګي دي ته ویل شي حسد وته ویل شي واست خبر وکړه چل دې دا چې په دنیا کې هم ډېر خلک کی یا کوي دا چې د الله جل شانو په تقسیم باندې باغی باندې ناراضي کله گاډه ور کړی دل عزت ور کړی دل شهرت ور کړی دل حسن ور کړی دل فصاحت ور کړی دل بلاغت ور کړی دل علم ور کړی دل کپڑے ور کړی دل پیزار ور کړی دا ټول د الله جل شانو احسانات دي نه پويږي مثبتې باندې کول چې دنه اغستل غوړي او ماته د اساس ملو شي دا الله په تقسیم باندې ناراضګي ده دا د دې خبرې دلیل چې ته دا وی چې الله کوم تقسیم کړي دا برحق نه ده دا صحیح نه ده